اکثر خلکو ته دا پته نه وي چې زه به ان نوټ آنلاین ریفرنس څنګه اډ کوم، کوم آپشنز به وي. نو دلته کې څو آپشنز ډسکس کوم. مثال کے طور باندې سپرینګر لینک والے دا دی، دا یو پیپر دی، د دې ریفرنس زه انسرټ کول غواړم آنلاین. نو جسټ یو څو آپشنز دي، موږ به هغه آنلاین ګورو چې کوم ځای کې موږ ته میلاویږي موږ په هغې باندې کلیک کوو، دغه ځای موږ ته ریفرنسز انسرټ کوو. لایک سایټ چیپټرز که په دې باندې موږ کلیک کوو دا هم د آپشنز کولی شي. که په دې کې ډاټ آر آی ایس تھرو یا ډاټ ای این ډبلیو any one د دواړو آپشنز کې دا دواړه اوکې دي. که زه سمپلی په دې باندې کلیک کوم نو ریفرنس په انسرټ شي. سیملرلی پب میډ والا څه کوم دي، د دې نه به موږ څنګه ریفرنسز ایډ کوو. نو دلته کې فار ایگزامپل دا یو آرټیکل دی، موږ د لیفټ سایډ ته وګورو سینډ ټو، که په دې باندې موږ کلیک کوو ډراپ ډاون ایرو باندې سایټیشن منیجر او بیا کریټ فایل، دا ریفرنس دا موږ سره ډاونلوډ شو، موږ سمپلی کلیک کوو دا دلته کې انسرټ شو. سیملرلی یو بل آرټیکل فار ایگزامپل نیچر والا دی، نو ډاونلوډ سایټیشنز دا دلته ورکړل شوی دی، سمپلی په دې باندې موږ کلیک کوو او د دې ډاونلوډ. دغه شانتې زه یو بل پبلیشر دی فار ایگزامپل ویب اف ساینس نه دی، دا یو آرټیکل دی، د دې ویب اف ساینس نه زه ایکسپورټ کول غواړم، د ایکسپورټ ټو ان نوټ ډیسکټاپ دا به زه سلیکټ کوم او دلته کې ستاسو ریکوایرمنټس دی به دې نه سلیکټ کړئ ډراپ ډاون مینونه author title sources whatever چې تاسو کوم پکار دی. ان دیس کیس زه به دا سلیکټ کوم ایکسپورټ، دا دې ځای نه موږ داسې بیا ان نوټ ته انسرټ کړو. سیملرلی بل جرنل دی ساینس فار ایگزامپل دا پیپر دی، نو د دې زه ریفرنس انسرټ کول غواړم. جسټ رایټ سایډ ته که موږ وګورو سایټیشن ټولز په دې باندې موږ کلیک کوو، دې کې بیا مختلف قسمه آپشنز دي. any one که ان نوټ ټیګ اخلي او که آر آی ایس اخلي any one is okay. په دې کې موږ یو کلیک کوو فار ایگزامپل زه آر آی ایس والم، دا دې ځای نه ډاونلوډ شو او د ان نوټ کې انسرټ شو. دې ځای نه موږ پریویو کتلی شو چې دا ریفرنس ټیک دی که نه. او لاست ون فار ایگزامپل ایلسویر والی جرنل دی، دې ځای نه زه کوم ایکسپورټ آپشنز پکې دا دی بیا لیکلی شوي دي، که په دې باندې زه کلیک کوم دې ماته مختلف قسمه آپشنز بیا راکړي او ان دیس کیس ایکسپورټ سایټیشن ټو آر آی ایس دې بیا نوټ ته امپورټ کړي. مطلب دا دی چې په مختلف قسمه جرنلز کې یا مختلف قسمه ویب پیجز باندې ان نوټ ته ریفرنسز انسرټ کولو لپاره آپشنز مختلف قسمه وي. بعضې کې به لیکلي ایکسپورټ آپشنز، بعضو کې به لیکلي سایټیشنز ټولز لایک دیس، بعضو کې به لیکلي ټولز، بعضو کې به لیکلي ډاونلوډ سایټیشنز، بعضو کې سینډ ټو. نو دا آپشنز به موږ فایند کړو، دغه ځای نه موږ انسرټ کولی شو. نیکسټ آپشن زموږ سورټ آرګنایز ان سرچ و. نو اوس به موږ ګورو چې ما سر کې دا ویلو چې موږ د within the same library references په ګروپس کې اډ کولی شو. نو راځه چې اوس هغه سټډي کړو چې څنګه وي. زه به دا ریفرنسز نوټ ریفرنس لایبرري ته به زه کلوز کوم او یو بل ریفرنسز لایبرري به کول کوم چې کوم کې ریفرنسز سیو وای چې موږ لږ ډیټیلز کې سټډي وکړو. لهذا دا به زه بنده کړم، بله لایبرري کول وکړم، دې کې ریفرنسز اوس ډېر دي، لهذا دې کې موږ لږ ډیټیل کې سټډي کولی شو. دې کې به اوس موږ ګروپس څنګه جوړو. نو دلته موږ وګورو مای ګروپس دا آپشن دی، په دې باندې موږ کلیک کوو رایټ کریټ ا ګروپ، دې کې موږ ریویو پیپر فار ایگزامپل دا موږ کېښودل نیم، دې ځای کې زه به آل ریفرنسز ته راشم، مثال کې طور باندې دې ځای نه واخله دې ځای پورې دا ریفرنسز د ریویو پیپر ته اډ کول غواړم. دا د ریویو پیپر فار ایگزامپل ریفرنسز دي. نو زه په دوه طریقو باندې کولی شم، سمپلی چې دا زه ډریګ کړم دا ټول ریفرنسز دې ته به ایډ شي، دا به دلته ماته په دې آل ریفرنسز کې هم شو کېږي خو په دې ریویو پیپر کې به هم شو کېږي. دلته کې آل ریفرنسز کې به ماته کمباینډ ریفرنسز شو کېږي، که دلته کې 10 ګروپس وي فار ایگزامپل 5 وټ ایور دا ټولو ریفرنسز به دلته ماته کمباینډ شو کېږي. خو که بیا تاسو ځان له ګروپ والا کتل غواړئ نو بیا په سپیسیفیک ګروپ باندې کلیک کوئ کې به تاسو ته ښکاري چې دا د دې ریفرنسز دي. سیکنډ ګروپ فار ایگزامپل زه کریټ کول غواړم، سمپلی دلته به زه کلیک کوم کریټ ا نیو ګروپ، دې ته زه بل څه ولیکم جسټ پیپر فار ایگزامپل زه لیکم، زه بیا دې خوا راشم او فار ایگزامپل زه دې ته دا ریفرنسز ایډ کول غواړم. نو سیکنډ میتھډ دا و چې په دې باندې زه صرف یو دا زه په ډریګینګ باندې هم زه کولی شم چې دې ته ډریګ کړم، خو سیکنډ میتھډ دا دی چې په دې باندې زه رایټ کلیک کوم او ایډ ریفرنسز ټو کوم یو ګروپ ته پیپر ته دې باندې زه کلیک کوم 12 ریفرنسز دې ته ایډ شو. نو ګروپینګ موږ دې طریقه باندې کوو. بل فول ټیکسټ د فایند فول ټیکسټ یا پی ډي اف دې سره لینک کولو لپاره هغې ته تلو نه مخکې به زه دا پین لږ ډسکس کوم، دا یو
چې دا موږ د خپل نیډ مطابق ارینج کولی شو. دا موږ دلته په باټم کې هم راوستي شو لکه څنګه چې دا دی دلته کې دا 3 آپشنز دي موږ ته ریفرنسز مطلب دې ځنه پکې موږ ایډیټینګ کولی شو ډایرکټ بجای د دې چې زه په دې باندې ډبل کلیک کوم او دې وینډو ته راشم دې ځنه پکې زه ډایرکټ کولی شم په دې ریفرنس کې پریویو دا ماته دې ځنه ماته ښکاري دا کوم سټایل دی او دې ریفرنس کې دننه څه دي ماته دې کې ښکاري او پی ډی اف ان کیس کده د سره پی ډی اف اٹیچ وي د ریفرنس فایل سره نوم ته دی نه ویزیبل دا پین کو سپوز کدی ته کې نو واړې دا مونږه رائټ سایډ ته هم راوسی شو څنګه راوسی دا لی اوټ د تر شو مونږ باندې کلیک کوو کې دا موږ سره ډیفرنٹ مینز دی رائټ باندې کلیک کوم دا ماته بجای د دې چې دا ما سره په باټن کې دلته ماته رائټ کې ښکاري preview sources that is मतलब नॉर्म clear visible دي دي similarly دي تراشم په باټم کې دي چې باټم راځي دا درس مختلف قسم آپشنز دي تاسو خپل نیډ مطابق ټرای کولی شئ دې ټکي زه باټم تر اولم ان کیس دا اوس د ریفرنس سره به زه پی ډی اف څنګه اٹیچ کولی شم دوه طریقو باندې موږ پی ډی اف هغه اٹیچ کولی شو دا موږ سره 4 نمبر آپشن او اٹیچ فایلز ان فیګرز ته یې مثال کې ته باندې یو ریفرنس دی سره پی ډی اف فایل دی یا فیګرز دی دا موږ یې څنګه اٹیچ کو په دوه طریقو باندې کولی شو یو خدا چې فار ایگزامپل ما سره یو ریفرنس الریډي پیپر پی ډی اف فار ایگزامپل ما سره الریډي په ګروپ کې موجود دی او زه په خپل باندې مینولی دی سره اډ کول غواړم هغه طریقه باندې هم کولی شم او دویم طریقه دا ده چې موږ د دې ځنه ډایرکټ سلیکټ کو ریفرنسز او ان نوټ په خپل باندې فایند کی زه به اول دا مینولی چې کوم اډ کیږي هغه به ډسکس کوم او دویم نمبر په بیا دا ان نوټ چې کوم ته سرچ کیږي ډسکس کوم د مینولی اډ کول لپاره به زه یو ریفرنس سلیکټ کوم مثال کې ته باندې دا تھرد نمبر ریفرنس ما سلیکټ کو د دې پی ډی اف الریډي ما سره چې موجود دی نو سمپلی زه بدلته کې راشم لاندې دا اٹیچ فایل باندې باندې کلیک کوم په دې ټیم کې په دې ډیسکټاپ باندې ما سره د دې دا پی ډی اف فایل موجود دی دا به سمپلی سلیکټ کوم او دا لینک په مونږ ټیک کو صحیح شو ان کیس دا مونږ ټیک کو دی به مونږ ته دا چې کوم خپل فولډر دی ته به دې کاپی وکړي ان کیس کدا فایل زم نه سپوز کله لاسم شو نو دا به مونږ سره په ان نوٹ لایبرری کې دنه پروت دی دې ځم موږ سلیکټ کو اوکې او دا موږ سره پی ډی اف فایل کوم موږ اوس دې سره اٹیچ کو او دا موږ سره ویزیبل که زه سپوز که بل ریفرنس ته لاړ شم دی به ماته آپشن راکوي چې دا پی ډی اف فایل کوم ما دې سره اٹیچ کوی دا زه سیو کوم که نه تم کې یس دې کې دا موږ ښکاري دا آیکن زموږ سره راغلی چې کله هم موږ سره دا آیکن د ریفرنس سره موجود وي اټ مینس چې د سره پی ډی اف فایل هغه اٹیچ دی نو زه واپس دې ته لاړ شم پریویو ریفرنس داسې شو دا د پی ډی اف فایل شو څه کله هم موږ ته ضرورت وي موږ سمپلی په دې پریفرنس باندې کلیک کوو او د پی ډی اف فایل هم دلته کې ویزیبل اوس که ډیسکټاپ باندې ما کوم د دې پی ډی اف فایل اٹیچ کړو او د ډیسکټاپ نه ډیلیټ هم کوم it doesn't matter ځکه چې د موږ سره په نوٹ لایبرری کې د خپل کاپی جوړ کړو خدا خو موږ مینولی دی اډ کو سیکنډ خبره دا چې موږ دې کې آنلاین هم دې سره پی ډی اف فایلز اٹیچ کوو شو هغه به څنګه اٹیچ کوو سمپلی زه به دا ټول ریفرنسز کنټرول ا مثال کې ته باندې څومره ریفرنسز دي زه د دې ټولو پی ډی اف فایلز کتل غواړم چې دا دې سره اٹیچ شي میکسیمم په دې کې ان نوٹ په خپل باندې آنلاین سرچ کې دا ټول به سلیکټ کوم کنټرول ا او که زه دې خبره شم ته وګورم فایند فول ټیکسټ زه په دې باندې کلیک کوم ان نوٹ which is searching 60 articles دې ته موږ ویټ وکړو نه بس 1 by 1 سرچ کوي چې کله موږ ریزلټس راکړي نه پس په مزید ډسکشن کوو scan finish ho 38 pdf online the find کړل 5 urls find کړل او not found 17 نو زموږ لپاره کار ډیر زیات ایزي شو لکه چې 38 هم په 60 کې 38 د find کړل دی سمپلی موږ باندې کلیک کوو چې کوم pdf ته دی شو کیږي دې ځنه موږ ډایرکټ کتلی شو باقي 5 urls it means که زه سمپلی دا سلیکټ کوم او دې ته راشم دې ته open link دې باندې کلیک کوم in this case د ماته ایرر راکو but mostly دې کار کوي سپوز که دا سیکنډ ته چک کوم د دې ځنه بیا موږ ځان ته خپل باندې ډاونلوډ کولی شو دا پیپر او مینولی موږ د دې انټری کولی شو نو موږ دوه طریقې باندې ډیسکس کړې نمبر 1 چې مینولی به موږ څنګه دا انټر کوو پی ډی اف او څنګه اٹیچ کوو نمبر 2 چې آنلاین ان نوٹ په څنګه سرچ کوو چې کوم موږ سره ناٹ فاوند دا بیا موږ سمپلی مینولی خپل باندې ډاونلوډ کوو د سره اٹیچ کوو نیکسټ آپشن دا دی چې موږ د کې د یو بل لایبرری نه ریفرنسز موږ امپورټ کولی شو او دا ریفرنسز موږ یو بل فایل ته ایکسپورټ کولی هم شو مثال کې ته باندې دا ریفرنسز به ایکسپورټ کوم فرست اف اول دا آپشن ډیسکس کوم په دې باندې کلیک کوم نو ماته دا چې په کوم فارمیټ کې چې کوم ایکسپورټ کول غواړئ
هغه شان ته ایکسپورټ کی. فار ایگزامپل زه په ټیکست فایل کې غواړم دلته سیو کړم، پیپر نیم دلته کې کېږم دا سیو کړم او زه ډیسکټاپ ته لاړ شم، دا ما سره ایکسپورټ شو دې ټایم کې. زه سمپلی کلیک کوم، دا ټول ریفرنسز دي چې کوم په اند نوټ لایبرري کې موجود دي. سیملرلی که زه دې ته امپورټ کول غواړم، یو لایبرري ما سره ده الریډي او د هغې نه زه ریفرنسز دې کې امپورټ کول غواړم، نو زه امپورټ کولی هم شم. سمپلی دې ته نه به مونږ فایل سلیکټ کړو چې کوم ځای نه مونږ امپورټ کول غواړو. ان دیس کیس فار ایگزامپل اف کې چې کوم مونږ لایبرري جوړه کړې ده، فار ایگزامپل دا دې نه زه امپورټ کول غواړم. import option in node library ټیک دی. duplicate import all دې کې دا discard duplicates, import into duplicate library, whatever options تاسو لپاره best ورکړي. or in this case import all select کوم. translation process ډېر complicated دی. in this case that was a no translation select کوم، دا چې په بل ټایم کې ډیسکس کوم. import دا references چې کوم مونږه سیکنډ لایبرري کې مونږ د خپل لایبرري ته امپورټ کړو. نو مخکې د 60 ریفرنسز او اوس 8 پکې امپورټ شو، نو ټوټل زموږ سره 68 ریفرنسز شو. نو امپورټ او ایکسپورټ آپشن مطلب دا دی، دا یو مونږ ډسکس کو. فایل فول ټیکسټ پی ډي اف دا یو مونږ ډسکس کو چې یو آرټیکل دی فار ایگزامپل دا، او د دې مونږ آنلاین لینک معلوم کو ډایرکټ دې پیج ته راشي. اوس په مونږ دا نیکسټ آپشنز کوم دا اوس ډسکس کوو. کرییټ بیبلیوګرافیز، اوس په دا آپشن ډسکس کوو. نو لیټ سپوز مونږ یو ورډ ډاکومنټ کولاو کوو، په هغې کې مونږ ریفرنس انسرټ کوو. نو څنګه به انسرټ کوو؟ مثال کې طبعا دا یو ورډ ډاکومنټ دی او دې ځای کې زه ان کیس یو ریفرنس ایډ کول غواړم، سمپلی د نوټ نه مونږ یو ریفرنس سلیکټ کوو، فار ایگزامپل دیس ریفرنس، او دې آپشن ته به راشو انسرټ سایټیشن. څنګه په دې ځای کلیک کوم، دا د ما سره ان نوټ کې ریفرنس انسرټ شو. سیملرلی زه یو بل ځای کې ریفرنس ایډ کول غواړم، لیټ سپوز دې ځای کې ان نوټ ته به سمپلی راشو او د هغه ځای نه به یو ریفرنس سلیکټ کوو. مثال کې طور باندې دا یو ځای انسرټ کول غواړم، وانس اګین په دې باندې به کلیک کوم، دا ریفرنس هم سره دلته کې ایډ شو. فار ایگزامپل زه 2 یا 3 ریفرنسز په یو ځای باندې انسرټ کول غواړم، مثال کې طور باندې دې ځای کې زه 3 ریفرنسز ایډ کول غواړم. نو دلته راشم، فار ایگزامپل زه دا یو ریفرنس ایډ کول غواړم، دا به زه انریډ کوم، یا فار ایگزامپل دا یو ریفرنس ایډ کول غواړم، یا دا صحیح ده. دا ما زه کلیک کړه، دا چې کوم ماته انریډ ښکاري دا زه ریفرنسز ایډ کول غواړم ایټ ا ټایم. نو سمپلی کنټرول به زه کلیک کوم او دا به زه سلیکټ کوم، درې واړه دلته به کلیک کوم او دا ما سره درې واړه ایټ ا ټایم انسرټ شو. سیملرلی دې کې زه 3-4 نور ریفرنسز ایډ کول غواړم، دا به زه ټیک کوم. دې کې زه د خپل ذاتي طور باندې داسې کوم چې کوم ریفرنسز فار ایگزامپل یو ریفرنس دې ته ایډ کوم او بل ریفرنسز دا یو ایډ کول غواړم او بل ریفرنسز فار ایگزامپل زه دا یو ایډ کول غواړم. چې زه غلطیږم نه چې ما بره کوم ریفرنس هایلایټ کړی و هغه زه ایډ کوم، نو زه دا انټیک کوم. نو که زه بره راشم زه دې ټایم کې نه غلطیږم، دا انټیک اټ مینس چې زه دا یو ریفرنس ایډ کول غواړم، سمپلی کنټرول زه کلیک کوم، نه ریلیز کوم، کنټرول زه لاندې ډریګ کوم، دا یو زه سلیکټ کوم او دا یو زه سلیکټ کوم. 3 ریفرنسز ما سلیکټ کړل، زه راشم دې ته او فار ایگزامپل د واټر پسې زه انسرټ کول غواړم، نو سمپلی موږ دا انسرټ کړو. د دې یو بل میتھډ هم دی، ریفرنس موږ په بل طریقه باندې هم ایډ کولی شو، هغه داسې ایډ کولی شو چې دلته زه کلیک کوم او دې آپشن ته زه راشم، ایډیټ اینډ مینیج سایټیشنز یا ایډیټ لایبرري انسرټ سایټیشن، دا څلور آپشنز دي. که زه دلته کلیک په دې باندې کلیک کوم انسرټ سایټیشن، نو دې به ما ته داسې یو ډایلاګ باکس راکړي، دې کې کوم سایټیشن تاسو انسرټ کول غواړئ د هغه نیم په دې ځای کې ولیکئ. فار ایگزامپل دې ته نه زه ولیکم چې GOULD، دا یو زه سرچ انسرټ کول غواړم، دا یو ریفرنس انسرټ کول غواړم، هلته کې دې ځای کې به زه څنګه انسرټ کوم، نو زه به دلته جسټ ټایپ کوم GOULD، زه څنګه وکړم فایند، دا ریفرنس ما سره راغلی دی، جسټ سمپلی انسرټ. دا که سپوز که دې سره سټایل زه چینج کول غواړم، ځکه چې دې کې دا سټایل کوم وګورو، دا ما ټول ټیکسټ کلیک کوم، دې کې ماته چې کوم دا سلیکټ ښکاري دا ریفرنسز دي. او که زه غواړم چې دا ډفرنٹ سټایل ته زه واړوم، جسټ سمپلی دې ځای نه زه راشم سلیکټ به کوم SES فار ایگزامپل، دا 1 2 3 4 نمبر ته چینج شو. نو ان نوټ کې دننه موږ جسټ بای 1 کلیک سټایلز موږ چینج کولی شو. که موږ دې ته وګورو دا سره دا سټایلز هم چینج کېږي، موږ چې څنګه ډسکس کړو چې نوټ کې ودین 1 کلیک سټایلز ټول چینج کېږي، نو په دې طریقه باندې کېږي.
که زه سپوز که چې ته بل سټایل اپلای کوم غواړم جسټ اني وان کوم سټایل ستاسو په کار یا هغه سلیکټ کړئ دی به هغه شانتې سټایل دلته کې اپلای کړئ. اوس ان کیس که دې کې فار ایگزامپل زه یو بل ریفرنس اډ کول غواړم الریډي دې کې سره 3 ریفرنس شته دي 3 4 and 5 3 references دي خو که زه هم چې دې کې دنه یو بل انسرټ کوم within this reference چې په کار دی 3 نه څلور شي simply موږ په دې باندې راشو edit and manage citations دا ما سره دا 3 references شو کوي دې کې کوم فار ایگزامپل insert citation زه پکې یو بل citation insert کول غواړم چې simply زه باندې کلیک کوم مثال کې تور باندې زه دې کې wing والا reference فار ایگزامپل insert کول غواړم نو زه دې کې ټایپ کوم wing نیمه زه کلیک کوم wing باندې 2012 زه په reference دې سره ټیلی کوم 2012 preview دا reference دی زه به confirm کوم چې دا reference دی in case زما confirmation وشي چې دا reference دی simply دې یو insert کوم نو بجای دې چې 3 to 5 دی به 3 to 6 شي دا راغله وخت 3 وسلو شو نیمه زه اوکې کوم دا references به automatically update شي دې ځنه موږ دا کولی شو edit library references هلته کې هماغه option دی چې کوم موږ په نوٹ کې دی چې موږ ډبل کلیک کوو editing هم کې کوو نو دا option موږ ته د په مایکروسافټ ورډ کې ان نوٹ ټیب کې دنه هم اویلیبل دی لاندې که زه راشم دې کې زه نور څو خبرې ډیسکس کول غواړم دا موږ ته ویزیبل سټایلز دي دا هماغه سټایلز دي مختلف قسمه جرنلز یا whatever دا هغه سټایلز دي چې کوم سټایلز دي چې ان نوٹ ټیب کې ویزیبل دي نه دا سټایلز چې کوم سټایلز دلته کې exactly هماغه سټایلز به موږ ته دې کې ویزیبل ان کیس کوم ته یو داسې سټایل پکار دی چې هغه په دې لیست کې نشته دی کوم ته چې متخکار نه جز دلته کې موږ سره select another style په دې باندې موږ کلیک کوو او دې ځنه موږ دا مختلف قسمه options دي په دې کې موږ find کو او دې ځنه موږ اپلای کو ان کیس کو دې کې هم اویلیبل نه نو بیا موږ سره آنلاین styles اویلیبل دي آنلاین به موږ styles ډاونلوډ کو او هغه به اپلای کو دا به موږ څنګه کوو دا به بیا لیټر آن ډسکس کوم چې آنلاین به موږ څنګه سټایل ډاونلوډ کوو څنګه به اپلای کوو فار ایگزامپل زه دې ځنه یو جست یو ډیمونستریشن لپاره یو بل کیمستري فار ایگزامپل دا سلیکټ کوم دې سمپلی چوز دا مثلا کیمستري دا دې نه اپلای شو د کیمستري سټایل دې ځنه ماته پته لګی چې د دې سټایل داسې دی خو چې بیا دلته کې راشم نو دې ځنه به هم کیمستري دې لیست کې پس وګورم دا به زه اپلای کوم دا سټایل به according to chemistry journal یا whatever دا غي مطابق اپلای شي نوٹ x9 چې کوم ټیب دی په مایکروسافټ ورډ کې دغه به یو څو options چې کوم امپورټنت دي کوم زموږ د یوز دي نو به ډیسکس کوم دغه دا ویډیو بیا ډیر زیات لینک کیږي نو هغه دا دي چې نمبر 1 go to EndNote کو زه سمپلی په دې باندې کلیک کوم go to EndNote دی به ماته سمپلی EndNote library open کی edit and manage citations edit and manage citation موږ دا وکړو دلته کې suppose کا 3 to 6 دی او دغه د نظر فار ایگزامپل یو بل ریفرنس اډ کو انسرټ کول غواړم نو سمپلی په دې باندې کلیک کوم دا ماته 3 to 6 دی د ځنه په بیا مطلب ک ډیلیټ کول غواړم فار ایگزامپل نو ریموو citations که suppose کا انسرټ کول غواړم نو ځنه انسرټ citations نو دا option دی edit library references دا exactly the same دی که په دې باندې کلیک کوم فار ایگزامپل د دې فنکشن هم دا دی چې سمپلی دا reference فار ایگزامپل زه edit کوم exactly ډایرکټ مونږه د دې ځنه دا کولی شو update citations and bibliography دا خو سمپلی کدی باندې کلیک کوم نو د دې موږ ته کوم سټایل چې موږ اپلای کړی دی هغه مطابق په دا اپډیټ کې دا references convert citations and bibliography د مطلب څه دی په دې کې دا drop down menu دا convert unformatted citation in this case دې کې موږ اپلای کړی analysis b format په دې باندې اپلای کړی دی نو دا کوم ته دا brackets کې 1 2 3 که سپوز کدا کلیک کوم نو دې په دا format دا ختم شي که زه واپس ته فارمیټ په اپلای کول غواړم اپلای کړئ analysis b به سلیکټ کوم یا whatever journal دی به دې سلیکټ کوم and simply update citations in bibliography دا واپس راځي سیکنډ اپشن چې کوم سره دی convert to plain text مطلب دا دی چې دا کوم فارمیټ په موږ اپلای کړی دی ایگزیکټلی هم دا دی خو په دې کې دنه چې کوم کوډز دي یا لینکس دي هغه د تل راشي نو چې په دې باندې سمپلی کلیک کوم convert to plain text دې ماته چې دا references نه بار cursor کلیک کا it's okay موږ به کنټینیو کوو دا موږ سره plain text ته کنورټ شو کو زه سلیکټ کوم in this case وګورئ دې کې موږ سره کوم کوډز وغیرہ چې کوم اپلای شوی دی هغه تل لرل هغه شانتي لاندې چې کوم په باندې کوم کوډز وغیرہ اپلای شوی
هغه د دې څخه لاړه د سره اوس مطلب مین وری په دې کې د ایډیټینګ وغیرہ کولی شم. نو دې ځای نه زه کینسل کړم. دې ته موږ وګورو دا چې کله زه سلیکټ کړم نو مطلب دا چې دلته سره دا کوډز اپلای شوي دي. په دې کې زه مین وری انټري نشم کولی. دا موږ ان نوټ نه ډایرکټ هغه ځای نه امپورټ کوو. هغه شانتې بیبلیوګرافي چې کوم موږ سره دا هم چې زه سمپلی زه په یو کې کلیک کوم دا ټول سلیکټ شي. ولې چې دا په ان نوټ کې دننه د دې کوډینګ شوی دی. دې کې موږ ایډیټینګ نشو کولی. ان کیس که زه دې کې یو څیز بدلم کوم فار ایگزامپل جی یو نه زه دا لرم کوم او زه بیا اپډیټ سایټیشنز ورکړم فار ایگزامپل دا واپس هغې ته کنورټ شي نو دا په پلین ټیکسټ کې نه دي. د دې وجې دا دا آپشن موږ دې ځای نه کولی شو. او دا دوه آپشنز چې کوم دي کنورټ ورډ سایټیشنز ټو ان نوټ ان کیس تاسو ته یو کس یو فایل راولېږو او هغه په پلین ټیکسټ کې دي دا ریفرنسز د پلین ټیکسټ نه ډایرکټ موږ چې په دې کلیک کوو نو سایټیشنز به ان نوټ ته کاپي شي. نو دا د هغې لپاره دی. in this case ما سره داسې څه فایل نشته چې زه دا ډیمونسټریټ کوم. نو I am very sorry for this. instant دا څیز به زه سکیپ کوم. دا یو څیز instant formatting is on دا موږ آن ساتو. instant formatting مطلب دا چې د دې کې موږ کوم سټایل چینج کوو فار ایگزامپل یو ځای نه یو جرنل نه زه بل ته وړم راوړم اتوماتیکلی ماته د ریزلټ هم وي دا موږ آن ساتو. که دا زما آف کو نو مطلب دا چې یو جرنل نه بل جرنل ته یو سټایل نه بل سټایل ته به زه چینج کېږم خو ماته به ریزلټ پریویو نه راکوي. ښه دا نیکسټ زه دې آپشن ته راشم. بعض اوقات موږ دې کې که دې ته وګورو 1 2 3 4 5 6 اگر چې زه به اوس خو په ډیټیل کې دې په باره کې ډسکشن کوم خو دې کې داسې کار کېږي چې دې د لاین سپیسینګ چې کوم دی دا موږ سره ډېر زیات کلوز دی. که موږ غواړو چې د لاین سپیسینګ یا ایون چې د فونټ سټایل یا فونټ سایز وغیرہ دا موږ چینج کړو نو سمپلی دې باندې موږ کلیک وکړو موږ سره یو بله وینډو کولی شي. په دې ځای کې موږ دا چې څنګه دی سچ به پرېږدو لی آوټ ته به راشو. لی آوټ کې وټ ایور فونټ موږ ته پکار دی هغه موږ د دې څخه سلیکټ کولی شو. ان دس کیس به زه دا 12 پرېږدم. سایز سپوز که دا ما سره 12 دی زه 14 کول غواړم دا دی 14 کولی هم شم. ان کیس دس کیس به زه 12 پرېږدم. که ټایټل موږ دلته کې ورکوو فار ایگزامپل ریفرنسز دې نه زه ریفرنسز ټایټل به ورکړم. د دې ریفرنسز هم بولډ پکار دی ایټالیک پکار دی وټ ایور دې ځای نه زه هغه کولی شم. دا دی ټایمز نیو رومن وټ ایور دې ځای نه چې څه هغه موږ د دې چینج کولی شو. زه هم ایز سچ پرېږدم. دا هغه لاین سپیسینګ دی صحیح شو. دې کې ماته فار ایگزامپل 1.5 لاینز پکار دی یا ډبل لاینز پکار دی دا به زه دې ځای سلیکټ کړم او سپیس آفټر یا اینډنس پکار دی. مطلب تاسو ته آیډیا وشوله چې دې ځای نه موږ د دې چینجز کولی شو. ما جسټ دې ځای زه څنګه کلیک کړم هغه به ما سره ډبل سپیسز شي او ریفرنسز سره هم دا راغلل. بل آپشن دلته کې کوم وګورو ایکسپورټ ټریولینګ لایبرری. دې مطلب څه دی؟ دې مطلب دا دی که یو کس تاسو ته یو ډاکومنټ سینډ کو او هغه ډاکومنټ کې دننه ریفرنسز ورکړي تھرو ان نوټ لکه څنګه چې دلته موږ دا تھرو ان نوټ ریفرنسز انټر کړي خو هغه صرف تاسو ته ډاکومنټس را سینډ کو ان نوټ لایبرری ته سینډ نه کړله نو بیا ان دیټ کیس موږ د ډاکومنټ کې دننه چې کوم ریفرنسز دي هغه خپل نیو لایبرری هم جوړولی شو هغې لپاره یا موږ چې کوم ایگزسټینګ لایبرری ده زموږ فار ایگزامپل زموږ دا لایبرری ده دې ته هم امپورټ کولی شو. نو سمپلی په دې باندې موږ کلیک کوو ایکسپورټ ټریولینګ لایبرری په دې باندې موږ کلیک کوو. دې وایي چې د ریفرنسز نه بار کلیک کړه موږ بار کلیک کوو دې باندې موږ کلیک کوو an existing EndNote library دلته تاسو موږ آپشن درکړي یا a new EndNote library دا اوس ډیپینډ کوي په تاسو باندې. ان دس کیس چونکې آلریډي ما خو صرف ډیمونسټریټ کوم دا ټول همدا ریفرنسز دې ځای نه ما انسرټ کړي دي خو سپوز که چې زه همدې لایبرري ته دې راشي نو زه به دا ورکړم چې ان ایگزسټینګ لایبرري اوکې به زه کلیک کړم سافټویر ته به لږ ټایم ورکړم ایکسپورټ کمپلیټ هلته کې زه راشم امپورټډ ریفرنسز نن ولې ځکه چې دا ټول ریفرنسز موږ د دې نه ورکړي دي صحیح ده. خو سپوز که دا ریفرنسز موږ ته بل چا رالیږلي وو او هغه زموږ په دې ان نوټ لایبرري کې دننه نه وو نو بیا به دلته موږ ته 10 آپشن شو کول چې 10 یا 12 یا وټ ایور ریفرنسز موږ دلته کې انسرټ کړل. نو دې آپشن مطلب خو دا دی ایکسپورټ ټریولینګ لایبرري وانس اگین که موږ ته څوک د بار نه ډاکومنټ راولیږي او هغه په ان نوټ کې ریفرنسز انسرټ کړي وي خو هغه موږ ته لایبرري نه سینډ کړي نو موږ د دې ځای نه ډایرکټ د ورلډ نه خپل لایبرري ته یا نیو لایبرري ته هغه انسرټ کولی شو. خو دا آپشن به هغه کار کوي که دا ریفرنسز په ان نوټ کې اپلای شوي
که سپوز کوم مین ویډیو هغه انټر کړي یا د نوټ دا کوم کوډینګ دی دا ترې لرې شوي نو بیا به دا آپشن چې کوم دی دا به کار نه کوي. نو دا خو د دې ټیز باره کې دا نور آپشنز دومره امپورټنټ نه دي ډسکشن لپاره، دا کافي دي.